بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اولم يروا ولګوري نه دا انسان كيف يبدئ الله الحلقه چې څنګه الله پاک ابتدا کړی د حلقت ثم يعيده دغه شانت به بیا را پاسي ان ذلك على الله يسير دا کارونه په الله آسان دي قل حضور وتو يسيروا في الارض وګرځي په مقدس مکه فانظروا وګوره كيف بدأ الخلق چې څنګه الله پیدا وخت شروع کړی دی ثم الله ينشئ النشأة الآخرة بیا به دغه شانتي الله دوباره را پاسي ان الله على كل شيء قدير بشک الله پاک بهر یو سیز باندې قدرت لرونکی دی يعذب من يشاء ويرحم من يشاء فعذابي چاته چې اراده وشي او رحم کوي چې چاته اراده وشي واليه تقلبون دغه رب ته واپس ده وما انتم بمعجزين في الارض ولا في السماء تاسو نشئ تختې دي رکاوټ نشئ جوړې دي الله ته نه پزمکونه په اسمان وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير او نشتر استاسو د پاره ما سیوا د الله نه نسوک دوست او نه مددگار والذین کفروا بآیات الله ولقائه هغه کسان چې کفر کړي دي په آیاتونو د الله او په ملاقات د الله اولئک یئسوا من رحمتي دا د الله د رحمت نه مایوس دي واولئک لهم عذاب الیم او د دې لپاره عذاب دردناک دی الله پاک وی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا بکی د ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام د وحدانیت په دعوت کې د الله پاک خبر رااله الله پاک پکې ډایرک خبر وکړه واقعا د ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام او دغه د قوم شروع او په من زمانہ کې چې کوم خبر رالی هغه الله پاک ډایرک د وحی په شکل کې وکړي الله پاک وی حضور ته د انسان ته وګوره او د انسان ته وایا عام انسان ته وایا اولم يروا كيف يبدئ الله الحلقه ته سوچ نه دی کړی تا فکر نه دی کړی لږ ذهن دی جنګولی نه دی چې څنګه الله پاک ابتدا کړی د حلقت پس طریقې کړی دا منګ پکې خبره کړې و ابزرز یو پوینټ هم پکې آوټ کړو چې د انسان ذهن ته دا خبره راځي چې الله پاک شروع د خوري نه کړی و نو بیا په دې کې سم صدر راځي چې الله خوره په ځای باندې پرې خوده او د خوري نه پیدا شوی سیز نه نوې نسل شروع شو نو امام رازی رحمه الله یو ډېر ښکلی جواب کړی دی چې الله پاک انسان ته دا ثابته کړ چې ما ته د واسطو ضرورت نشته چې زه به هیله باندې جوړوم نه خوره یو بیجان سیز دی او ما چې غوښتنه د هغه بیجان سیز نه ما جاندار سیز جوړ لیکن ستا دپاره به طریقه دای چې ته یو نظام شروع کړې نو د هغه نظام دپاره به یو پوره ډانچه جوړی لکه تنظیم چې ورته مونږ وایو ته چې یو کار کول غواړئ نو د هغې دپاره به ته منظم کېږي نو پس د هغې نه به ته هغه کار کولی شي الله پاک ورته خپل قدرت وښو زه هر څنګه کولی شم خو انسانه ته کمزوري نو په دې وجه باندې الله پاک طریقه وښوله چې نسل به اوس روانېږي په دې طریقه باندې ما د بیجان نه تا ته جاندار جوړ کړو اوس دغه دوه جاندار به یو بل سره میلاویږي او هغه ماده به بیجاني پای کې به زه جان اچوم هغه یو طریقه به وي خو طریقه به اوس د دوو کسانو نه شروع شي نسل در نسل به شروع شي بل لوی مقصد پکې د الله بل سو چې الله پاک زنانه جوړ کړه نو هغه د انسان د جسم نه جوړ کړه د آدم علیه السلام نه او موږ په دې کې خبره کړې و چې په دې وجه باندې د نارینه د پښتو اډوکی هغه سلی دریش دي او د زنانه سلی رښتي ځکه چې د نارینه دا یو اډوکی ځکه کم د چې ردی نه دا زنانه جوړه نو د دې به یو بل سره اونس سیوي دا هغه اونس د سیوا کولو دپاره چې دا به دا ښځه چې دا به بیا د خپل مور پلار او درونو خویندو نه چې د خوني رشته را د هغې نه به زیات په دې پردي خاوند باندې چې مخکې ورسره هېڅ رشته نه وه اوس یې ورسره د نکاح په طور رشته جوړه شو به زیاته خفه کېږي نو دا الله پاک خپل قدرت خو الله پاک وایي انسانانو دغې ته سوچ وکړه که نه دا چې کوم د قیامت نه منکرین دي دا چې کوم کسان وایي چې قیامت نشته او هغې قیامت چې کوم دی دا یو خرق العادت سیز ګڼي نه الله وایي دا ناشنا کار ستا پیدا وخت که د قیامت راوستلي
او په قیامت کې دوباره ستا را پاسول دي دغه خو د سر نه څه مسله نه ده. کیف یبدئ الله الخلق ثم یعیده، الله څنګه ابتدا وکړه د خلقت نه نو ثم یعیده، نو چې کله موجود دی اوس دغه ډانچه موجوده ده، خوره موجوده ده، بندونه موجود دي، نو بیا د هغې نه پیدا کول خو څه مسله نه ده. ان ذلک علی الله یسیر، او انسانه دا په الله پاک باندې ډېره زیاته اسانه ده. قل سیرو فی الارض، وګرځه خیر دی په مخ د ځمکه باندې، فانظر وګوره کیف بدأ الخلق، چې څنګه الله پیدا وخت شروع کړی دی، په څه طریقې شروع کړی دی. ته د هر یو څیز جاج والا، ته د هر یو څیز تحقیق وکړه چې د الله پاک په دې کائنات کې څومره خلقت دی، په قسمه قسم فلکونو کروڑونو، د هغې څه طریقې کار دی. ثم الله ينشئ النشأة الآخرة، هم دکه الله به دی آباد کی په دوباره آبادۍ سره، بیا به راپاسی، بیا به را روان کی د قیامت دپاره. اوس په قیامت کې به بیا کامیاب کوم انسانی. ان الله علی کل شیء قدیر، الله پاک په هر یو څیز باندې قدرت لرونکی دی. یعذب من یشاء، عذاب به ورکړي هغه چاله چې اراده وشي. ویرحم من یشاء، رحم به کوي په هغه چا باندې چې اراده وشي. و الیه تقلبون، ځکه چې دغه الله طرف ته واپسی ده. اوس رحم به بچا کوي او عذاب بچاله ورکړي. الله پاک چا سره زیاتې نه کوي، الله پاک ظلم نه کوي، الله پاک انسانانو ته وی زیاتې مه کوئ، انصاف کوئ، او په خپله باندې هم هغه انصاف کوي، حالانکې د هغه نه څوک تپوس نشي کولی، د هغې نه باوجود هغه انصاف کوي. ولې چې کوم ځای کې انصاف وي هلته کې حالات بیلنس وي. دلته الله پاک وایي په عذاب به کوم هغه څوک چې زما خوښه شي، نو د الله به څوک خوښي چې په عذاب کې؟ څوک چې د الله نافرماني، څوک چې د الله خبره نه مني، څوک چې د الله قانون نه مني، څوک چې سره د خپلو کمزورونه عقل باندې هر یو کار کوي چې بس زما عقل دا وایي، زما عقل یې مني او زما عقل یې نه مني. چې یو سړی ځان له پلار شي، نو الله پاک وایي دې د عذاب قابل وګرځي، دله به زه عذاب ورکوم. او هغه څوک چې هغه خپل ځان د الله قدرت ته پرېږدي، انسان کې انا موجوده ده لیکن دې خپله انا د الله پاک په حکم باندې قربان کړي، دې په ټایم باندې هر یو کار وکړي چې څنګه الله پاک په ټایم باندې غوښتی دی. لکه څنګه چې الله پاک دته وایي چې انسانه ستا به هلغې ایمان کامل شي چې کله ته واده وکړي. نو مفسرین وایي په دې کې حکمت څه دی؟ هغه انسان چې واده کړی دی او هغه 2 رکعته نفل وکړو، الله یې یو په اویا باندې قبلوي، لکه چې د اویا رکعته نفل وکړو. او هغه کس چې ناواده کړی دی هغه 2 په 2 قبلېږي. ولې؟ په ده باندې د بل چا حقوق نشته، دی به نور کوي څه د الله د حق نه علاوه، د 2 په 2 دي. او هغه چې کوم واده کړی دی هغه باندې بلا حقونه دي، هغه سره ښځه ده، هغه سره زامن لونه دي، د هغې نه پس هغه سره مور پلار دي، هغه سره رونه دي، او هغه ذموار دی د هغه ټولو، په باندې ټول حقوق را یو ځای دي، د هغې نه باوجود هغه راځي او د الله پاک عبادت ته ودرېږي. الله پاک وایي انسانه د دې دومره ذموارو سره سره تا زما هغه حق هم ادا کو، الله وله یو په اویا ورکړي. خو ګوره د واده کړو دپاره دا خبره صرف د هغې د فضیلت دپاره داسې نه چې بس هغې چې کوم دی نه دغه 2 رکعتو ته کیني او نور څه کوي نه، چې بس هسې م الله یو په اویا قبلوي. دا د هغې یو فضیلت دی چې الله پاک بیان کړی دی چې د ما ته د دې د مشکلاتو دغه د پته را، ما ته د دې د هغه ټولو پریشانو پته را، د هغې نه باوجود دي ما له ټایم را کوي، زه ورله دوره ثوابونه ورکوم. دغه شان د په ورځ د قیامت باندې به یو کس راوستی شي چې اعلان به وشي دی په جهنم باندې حرام دی او جهنم په ده باندې حرام دی. دی په جهنم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث مبارکه دی، دی په جهنم حرام دی او جهنم په ده باندې حرام دی. خلق باریان شي دا لا کوم بنده دی د الله چې په ده جهنم حرام دی او دی په جهنم حرام دی. اعلان به وشي دا هغه انسان دی چې د اخلاق ښکلي، ده به هر ځای کې نرمه ژبه استعمالوله، که څوک به پرې زورور وو که کمزوري به، لیکن د چا سره سختي نه ده کړې. لکه څنګه چې الله په ژبه کې اډوکې نه دی پیدا کړی چې دا نرمه سختیږي نه، هم دقه شانتې د نرمه استعماله کړې ده. نو په دې وجه دی به په دوزخ حرامي او دوزخ به په ده حرامي. بل د یو کس په باره کې به اعلان وشي
د طبرانی شریف حدیث مبارکه دی چې الله پاک به وایي دا نن د ټولو نه عزتدار انسان دی او دی به زه د ټولو نه عزتدار ځای کې ور داخل کړم او د ټولو نه د عزتدار مخلوق سره به وله نکاح وکړم. خلک باریان شي چې ده پکې لا څه عمل کړی دی چې الله وایي دا عزتدار دی، الله وایي عزتدار ځای ته به داخل کړم او الله وایي عزتدار مخلوق سره به نکاح وکړم. خو مقصد دا دی بس دی لړ جنت ته حوري سره به نکاح کېږي. پیغمبر علیهم الصلاة والسلام صحابو ته وایي دا هغه کس دی چې ده له چا غوسه ورستی را او د ده ښه کنټرول دی او چې چا له غوسه ورستی را په ده ډېر کمزوری دی، د هغې نه باوجود دی د غصې جواب په غوسه کې نه کړي، دی برداشت کړي، دی صبر کوي. ده له به الله پاک په ورځ د قیامت باندې عزت ورکړي. ولې دلته کې د خلکو په نظر کې دی بې عزته شو، وایي وګوره وته دا سړی ده ته خبرې کوي او ده د الله دپاره هغه برداشت کړو. الله پاک وایي داسې بندګانو باندې بس ما چې خوښ شي زه به پرې رحم وکړم او بې اندازې رحم به پرې وکړم. وما انتم بمعجزین فی الارض ولا فی السماء وما لکم من دون الله من ولی ولا نصیر. او نشته دی هیڅ څوک داسې پیداوخ زیروح چې هغه الله ته رکاوټ جوړ شي په ځمکه او یا په اسمان، ځکه چې ما سوا د الله نه نشته دی نه د چا دوست او نه مددګار، بس صرف یو د الله ذات دی. نو کوم یو کس چې د الله مخالفت کوي او ښکلی وخت تېروي نو دا د الله پاک د طرف نه په ده باندې د مهلت هغه ساعتونه دي چې یا خدا مهلت استعمال کا دا خپل سخت وختونه ختم کا او یا چې نه استعمال دا وختونه بر باندې ښه سخت راځي. ستا د ده امتحان نورم سیوا شو چې کوي مخالفت ټکي مونځ نه کوي، زکات نه ورکوي، پردي حقونه وایي، په ظاهره باندې چې کړو اړو ته ګوري مسلمان نه ښکاري او بیا هم الله پاک هغه د رزق په ټیم د هغه زندګي هغه په آرام، نو په دې کس باندې سخت امتحان دی، ځکه چې دی داسې حد ته روان دی چې دی به دومره ګمراه شي که د توبه ونه باسله چې ده به کلمه هم نصیب نشي او ده ته دا هم چانس دی چې دی توبه وباسي او په الله باندې خپل ټول ګناهونه معاف کړي. ځکه چې الله وایي زه د انسان ګناه او د هغه د ثواب هغه په دنیا کې ډېرې بدلې نه ورکوم، بلکې د هغه به د هغې بدلې زه په آخرت کې ورکوم چې ځان سره یې راوړي. که ګناه یې ځان سره آخرت ته راوړه په دنیا کې پرې نه ښوده نو بیا به ډېر، ځکه چې هغه سزا به مستقلي دلته چې ورته میلاویږي خو عارضي به وي، در څه وخته پورې وي، هلته به مستقلي خلاصېږي به نه بیا، او هلته چې ورته کوم بدل میلو شي نه هغه به مستقلي چې د نیکي هلته کې راوړه. په دنیا کې خو دې هر څومره عمر یې چې دی اب آخر دا چې تیر بشي چې د نوح علیهم السلام نه چې کوم دی نو وی فرشتو ته پوس وکړو چې څومره وخت دې تیر کړو په دنیا کې، نو نوح علیه السلام ورته وی چې بس په یو دروازه ورننوتم او په بله دروازه ووتم. حالانکه د هغه الله پاک وی 1000 کاله عمر یو 9.5 کاله هغه تبلیغ کړو موږ به درځو الا 50 عامه 50 کاله نه، یعنی 1000 کاله عمر یو او هغه به وی په یو دروازه ورنم په بله دروازه ته نه ووتم. ځکه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي د دنیا مثال دا د حلوا دی، بس دا خوږه ده، د دې نه د سړي زړه نه کېږي. والذین کفروا بآیات الله ولقائه اولئک یئسوا من رحمتي. او هغه کسان چې کافران شوي دي د احکاماتو د الله نه نه مني، ضد اخیستي دي، غیرت اخیستي دي او د قیامت له تیاری نه کوي. اولئک یئسوا من رحمتي، دی به د الله پاک د رحمت نه امید شي، د دې بس دی به وایي منګه د رحمت لپاره کړي سری چې اوس به منګه په رحمت کې را داخل شو. ځکه چې مسلمان خو کلمه ویلې ده د هغه بله بیا هم دا توقع وي چې یاره کم از کم کلمه مې ویلې ده اگر چې نه پوهېدم پرې خو کلمه خو مې ویلې ده که نه، دومره به راباندې رحم راشي، د الله رحم به راباندې راشي، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم شفاعت به راته متوجه شي. خو هغه کس چې کلمه نه ده ویلې هغه به بلکل مایوس یې به دویم کار نشي کولی. او الله پاک وایي اولئک لهم عذاب الیم. اوس افسوس په کار نه راځي، اوس د عذاب دردناک دی چې د اوس یقین راشي. بسم الله الرحمن الرحیم. اولم یروا کیف یبدئ الله الخلق ثم یعیده. دا انسان سوچ نه کوي څنګه الله پیدا وخت شروع کړی دی نو بیا به یې موکي. ان ذلک علی الله یسیر. دا کار په الله آسان دی. قل حضور ورته ووایه سیروا فی الارض، وګرځئ په مخ د ځمکه، فانظروا وګورئ کیف بدأ الخلق چې څنګه الله پیدا وخت شروع کړی دی. ثم الله بیا به الله ینشئ
راپاسېدي نشأة الاخره په دوباره پیدا وخت سره په دوباره راپاسېدو سره ان الله علی کل شیء قدیر الله په هر یو څیز قدرت لرونکی دی یعذب من یشاء ویرحم من یشاء عذاب ورکوي چاته چې اراده وشي او رحم کوي چاته چې اراده وشي و الیه تقلبون الله ته واپس دا وما انتم بمعجزین فی الارض ولا فی السماء اے انسان ته الله ته رکاوټ نشي جوړېدی پس مکه او نه په اسمان وما لکم من دون الله نشته ستا دپاره ما سوا د الله نه من ولی نه دوست ولا نصير او نه مددگار والذین کفروا بآیات الله ولقائه او هغه کسان چې کفر کوي په احکاماتو د الله او په قیامت باندې اولئک یئسوا من رحمت دی بنا امید شي د الله د رحم نه واولئک لهم عذاب الیم د دې دپاره عذاب دردناک دی